بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم الى آخر الحديث. تو سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ نے روایت دی چې نبی علیہ السلام فرمایلی چې عزت د مجاهدینو د زنانو په دې پاتې کیدونکو خلکو چې کم خلک د جهاد نه پاتې دي نو پدی باندې د مجاهدینو د زنانو عزت داسې دی که حرمت امهاتهم، څنګه چې دی باندې د خپل میندو عزت دی، څنګه چې د دې د میندو حیثیت دی. ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في اهله فيخونه فيهم الا وقف له يوم القيامه. ما من رجل نشته سیوتن د پاتې کیدون کو نه دا چې کوم رستو پاتې د جهاد نه يخلف رجلا من المجاهدين في اهله، کم یو تن چې په مجاهدینو کې د چا د کور والو نگرانو ګرځیدو. بعضی خلک کنه په مسافرې زینو څوک چې په جهاد فی سبیل الله تروان دي گاونډیانو ته ویلګه زمونږ د کور خیر خبر اخلي، خیال ساته. اغه د ځوان زوی څوک فیخونه فیهم نو خیانت او سره وکا. نو دغه تنبا وقف له یوم القیامه، د قیامت پرز بعد د مجاهد مخ ته ودرول شي. فیاخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى، او چې څونه خوخی نو د دې خیانتګر د نیکونه باندې کېوالی تر دې چې دا مجاهد راضي شي. ابو هريره رضی الله عنه بیا موږ ته نبی عليه السلام متوجي شو، ارشاد یې فرمایو ما ظنکم، څه خیال مو دی؟ نو دې حدیث کې موږ ته دا ترغیب راکړی شو چې کوم خلق د الله په لار کې jihad ته لاړ نو داغي د اهل او عیال حفاظت د دې ډېر فضایل دي. او که چرته چا د مجاهدینو د کورونو کې خیانت وکړ دا لوی ګناه ده. باب تحریم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال فی لباس وحرکت وغیر ذالک. دی باب کې حرمت بیانې چې سړی د زنانو مشابهت اختیاري یا زنانه دی او د نارینو پیخي کوي فی لباس پجامو کی، یاره جنه کې دی وګوره واسکټې د سړو غونتا چولی سپلې چولی د نارینو پیخي کوي وحرکتن حرکات سکناتو کی ادینه علاوه نور، یعنی زنانه به د نارینو سره مشابهت نه کوي نو زنانه به د نارینو سره مشابهت نه کوي. چې زنانه ده نو دا د خپل حد کې اوسېږي. لکه بعضې زنانه کنه پورا ټنډ خان تی جوړ شي لالا خان تی جوړ شي، نو یا بعضې هلکانې د جینکو پیخي کوي نو څه خورجي ترې نه جوړه شي بیا ښه نو څه لاسونه هم کاږه واږه کوي نو بیا څه خبرې اترې
تتانه ناغون تشینو اخر کې میدان ته وروزی ښا بیا دې کې ډېره غټه پیسې ده بیا مور پلاری ور باندې فخر کوي ښا بیا مکوي زمیدارې مکوي نو بیا نو مسافرې مکوي بداړه راخه کیسه راخه سجلاګانو پیخي کاو په دې باندې پیسې ګټه دا خلق خپل عزت خرڅي امور پلار ته خپتې پردي انجام ډیر خطرناک وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنہما قال لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال نبی علیہ السلام لعنت فرمایلی دی المخنثین په مخنث باندې چې د خزو والا خولیه اختیاري مخنث یو خنثا مشکل دی یو مخنث دی خنثا مشکل هغه دی چې پیدایشي نه نری او نه خزي نه هی او نشي خدا چې په زور د ځان نه هی او نشي جوړي ایته مخنث وي ښا د خزو غنت جامع چي اکه ملکان چې ګډي کې ټول د خزو جامع نه چي او په کې نور سينو نور میټیریل مچي الله اکبر کبیره او صرف په جامو باندې چې جامع د خزو واچولې ناری نه دي پاغل لعنت دي چې نور میټیریل واچولو در ربړونو وغیرہ وغیرہ الله اکبر کبیره الله تمام مسلمانانو حفاظت کی ایسا وسکی الله اکبر کبیره نو مخنث یا مخنث داسې نارینه ته وي چې د زنانو لباس چي په خبرو کې ماغه شان لهجه وای کنه او تا ته مو وای کنه او دی خوښه او خوښه حرکات سکناتو کې اورېدو راوړېدو کې مو داسې سړی ته اور په عام کې اجړا وي ښا نو بعضی خو پیدایشي تور باندې او بعضی پیدایشي توګه باندې نه قصدن داسې کوي دا قصدن چې کوي په دی لعنت دی البته غړومبي قسم هغه معذور دی خدای مطلب هم دانی چې هغه معذور دی پیدایشي نه بګینه ګډا کوي بس اب عزت خرڅیو لګیا وای او هغه زنانا چې هغه د نارینهو لباس چي د نارینهو غونته وضع قطع ستوګنا لباس هم د نارینهو غونته پدیم لعنت لعنت فرمایلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغ چا باندې المخنثین من الرجال نارینو باندې چې زنانو والا حولیه اختیاریا والمترجلات من النساء او هغه زنانا چې د نارینو نخري پیخري کوي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل او دا چې د اجراتوب د میدان توزی کنا ډېر خطرناک لار ده که بیا د پیسو خوندم والینو د ګډا خوندم والینو بیا عزت هم خرڅي بیا ول ټریننګ ورکولېږي هټ ټریننګ دا بیا ټریننګ ورکولېږي تاسو نه خبر تاسو به ته څنګه خبرې نو ته خبرې ما ته دا څه خبرې چې د میدان کې مونږ باندې کسانو له دعوت ورکو بعض تعالی هدایت نصیب کړی هغه مونږ ته وایي مفتی سے وی دی خوا داول تاسو مرزه اړه خطرناک دی ټریننګ ور کوي پر جنکو نه خطرناک خلق دی
دي چې په کومه طریقې سره ښکار کوي د دې ښکار کولو ټریننګ ولا ور کوي چې بوډا پورې بم ډډې مګیو الګ پورې بم ډډې مګیو دا بکیو دا بکیو دا بکی او دام وته وي چې ګورستا خو سه حیثیت په خپل خاندان کې پکور کې نشته کنه نو کمور پلار د عاقی دین بم نه یریږي بس ځان ته ګټه وټه کو خپل کار وکړي ابو هريره رضی الله عنه روایت دی یوی لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الرجل يلبس لبسه المرأه والمرأه تلبس لبسه الرجل صفا حدیث دی نبی علیہ السلام لعنت فرمایلی دی پاغ زنانو الرجل پاغ ناریناو چې د خزو غون تجامع چی په لعنت دی غډیږي پکې او نور خپل عزت هم خرڅي او خپل عزت پیسې غټي ښا الګیا وي زمونږه چینل سبسکرائب کړئ او زمونږ دغه تراشه او زمونږ دا کیسې کتارې دایم بلا ویوز ښا تاسو د محمد طارق جمیل سے ویوز وګورئ 50,000 لاکھ دي شي دغه اجلاګانو ویوز وګورئ میلیونو کې به یار میلیونو کې ښا دغه د یوټیوب نه جدا خرچه ده د جدا انکم د فیسبوک نه جدا د ټیک ټاک نه جدا امور پلارې سوی خو بس سړک کی راړه کی دا خو الکانه سړک کی راړه کی نو دی کې صدیقه عزتونه خرڅي دا حدیث وګوره دنیا برم تباہی آخرت بدم تباہی لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الرجل يلبس لبسه المرأه والمرأه تلبس لبسه الرجل ابل مصیبت دای کومور پلار ته ترغیب ورکې کنه نو هغه په بیا خپل جرګه ګیرو والیم پیدا کړی دي جړګانو خطا سو دینم نه خبر ګیرو والا کسان پیدا کړی نو مور پلار ته هغه په جرګه راشي چې نه دا خو پاک ولی الله دې بر دې زکات هم ورکې ښا ای ویلا انټرویو ورکړو عزت 5 لک روپے زکات ورکوم کال پس ور پاک خلق دي وی دا خو دې چا سي ری مېری چولی او زمون شکلونه جوړ کړیو دا غډاګانې مور پلار یې کین نه کوي او دا تاسو نه کوي چې دا دونه لکونه او دا دونه سونه او دا چاندې او دا تورو موټرو دا تورو شیشو موټر یو دا د چرته نه دا تاسو څوک نه کوي ورځ د قیامت خورا روانه ده کنه ډے اف ججمنٹ دې کې وسکه لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الرجل يلبس لبسه المرأه والمرأه تلبس لبسه الرجل لعنت فرمایلی نبی علیہ السلام په هغه سړی چې د خزو جامې چي او هغه خزه باندې لعنت دي چې د سړو جامې چي مشابهت بنه کې نه من راغله ها دارنګ ورپسې بیا نور حدیث دي ان شاء الله سبانی درس کې